دا چې په تصویر کې تاسو څه ښکاري دا یو ټیک ټاکر دی او دغه ټیک ټاکر خپل مور او پلار وویشتل، فایر یې وکړو په خپل مور او پلار باندې. ولې یې پې وکړو؟ ده به په ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې او فضولیات لغویات په دې کې اخته و. مور او پلار بار بار ورته ویلي چې ګوره دا مه کوه، دا ویډیوګانې مه جوړوه، ټیک ټاک مه کوه، دغه څیزونه مه کوه. بله ورځ وایي داسې کار وشو چې کله د ټیک ټاک جوړولو دغه څیزونو کې مصروف و، د مونځ ټایم و، مور هم ورته ویلي چې هلکه مونځ وکړه، دغه پرېږده. پلار هم ورته وویلې خو بس دا خبره ونه منله. پلار راولګېدو، موبایل یې ترې ضبط کړو، موبایل یې ترې واغستو. نو ده د خپل مور او پلار سره لانجه جوړه کړه چې ګورئ دا موبایل ما ته راکړئ چې زه پې خپل ټیک ټاک او دغه فضولیات پې کومه. خو لحاظه مور او پلاره دغه موبایل نه ورکولو. دغه ظالم راولګېدلو او تمانچه یې راواغسته، د ټیک ټاک او د موبایل لپاره خپل مور او پلار وویشته. ویلی کېږي دا چې پلار خو یې په حق باندې ورسېدو، لاړو او مور یې چې دا هغه په هسپتال کې په ډېر سخت حالات کې پرته ده. دا ګورئ دا الفاظو کې نه بیانېږي چې دا څنګه دا ظالم چې خپل مور او پلار ګوره د دې مور او پلار به د دې ظالم نه څومره امیدونو چې دا به غټ شي، موږ ته به دا وکړي، دا به وکړي، دا به وکړي، د دوی به څومره ارمانونو، د دوی به څومره توقعاتو، او دغه ظالم د یو ټیک ټاک او موبایل لپاره هغه ټول هر څه ختم کړه. د چا په باره کې چې الله فرمایي چې د هغوی په مخ کې د خپل تکلیف د وجې نه اف قدرې مه کوئ. دغه ظالم راولګېدو، هغې وویشتل، په ډزو باندې وویشتل. افسوس د افسوس مقام دی او یقین وکئ چې یقین د خلکو نه راځي چې یو زوی به راپاسي او دغسې کار به کوي، بیا داسې څه غټه خبره هم نه، په داسې معمولي خبره باندې. ګورئ والدین، اوس څومره والدین چې زما دا ویډیو ګورئ، مهرباني وکئ دا واقعا یو طرف ته کوئ، دا ویشتل او مړه کېدل. ګورئ تاسو ته زه یو میسج درکول غواړم او په دې باندې عمل وکئ. قسم بالله که عمل هم وکړو، بچ به یو که هم نه کړو، سبا به ستاسو هم دغه حل وي. نن سبا ګورئ دا یو مرض لګېدلی موږ او تاسو ته چې کله په سکول کې ماشوم پوزیشن واخلي، موږ او تاسو مور او پلار غټ موبایل ورته ګفټ کړي، ورور ورته غټ موبایل ګفټ کړي. ماشوم چې لږ داسې ښه نمبرې واخلي، مور او پلار ورته وایي هلکه که پاس شو، پوزیشن دې واغستو، دا وشو دا وشو، زه به تاله آیپیډ او ټیبلیټ او غټ موبایل به درته ګفټ کوم. دا هغه غټ موبایل تاسو د خپل ماشوم ته ګفټ کوئ د کم موبایل د وجې نه به چې دا سبا راپاسي او ستاسو د سر قاتل به ګرځېږي. لحاظه په کم عمرۍ کې ماشومان د موبایلو نه، د ټیک ټاکو نه، د سوشل میډیا نه، د ټیبلیټو نه، د دې نه لرې وساتئ، لرې وساتئ، لرې وساتئ. قسم بالله په دې کې هم فایده ده. ماشومان د دې کارټونانو د دې څیزونو مه عادي کوئ. ماشوم پرېږدئ چې لوبې کوي په خپل کور کې، په خپل ماحول کې، خو موبایل او په کارټون ته ځان مه خلاصوئ. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې، په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کېږي.